سلامونه ګرانو کتونکو، عقیل یوسف زه مخاطب یم او د دې ویډیو د ریکارډ کولو یا تاسو ته د وړاندې کولو بنیادی مقصد دا دی چې کومه سکیورټي چیلنجز موږ ته په مشرقي او په مغربي سرحد باندې یا سرحدونو باندې راپېښ دي، د هغې په تناظر کې چې زموږ کوم سیاسي قیادت دی، زموږ عسکري قیادت دی، زموږ عوام دي، زموږ میډیا ده، د هغو چې کومه حکمت عملي ده اجتماعي طور له د هغې یوه ورکوټه شان جایزه چې دی هغه واخلو. تاسو ټوله به کتلي هم وي، اورېدلي به هم، لوستلي به هم وي چې تېره ورځ تقریبا 2.5 ګنټې د پاکستان نایب وزیر اعظم او وزیر خارجه اسحاق ډار صاحب او ډي جي ایس پی آر یو بریفینګ ورکو په راولپنډۍ کې. صحافیانو ته د انټرنیشنل میډیا نمایندګان پکې هم ناست وو، تجزیهکاران پکې هم ناست وو، اینکر پرسنز پکې هم ناست وو، او ټولو مین سټریم میډیا چې دی هغه لایو ښودو. د هغې چې کومه 2-3 بنیادي نکات دي په هغې باندې خبره کول چې دي لازمي ګڼم. یو خو دا چې یو یې خو پکې دا واضحه کړه چې دغه کومه د پهلګام حمله یا واقعه شوې ده د هغې سره د پاکستان هیڅ تعلق نشته، او په هغه پس منظر کې د ډېر دلایلو سره، د دستاویزاتو سره، د ثبوتونو سره، د آډیو ویډیو چې کومه ریکارډینګز وو د هغې په بنیاد باندې دا کوشش یې وکړو چې دا ثابته کړي چې دغه واقعه چې ده یا د حمله چې ده د انډیا یا خو خپل څه پلانینګ و چې پاکستان بدنام کړي، د پاکستان باندې د حملې دپاره یا د پرشر اچولو دپاره لاره چې ده هغه هواره کوي، یا دا چې دا د هغې سکیورټي لیپس و. دویمه خبره یې دا وکړه چې کو پاکستان باندې حمله وشوه نو د پاکستان سکیورټي فورسز چې کوم دي هغه به ډېر په شدت سره، ډېر په تیارۍ سره او پوره قوت سره چې دی د هغې جواب به ورکوي. او بیا تاسو وکتلم چې هم پرونه نه صرف دا چې د اقوام متحده چې کوم سیکرټري جنرال دی هغه د پاکستان او د هندوستان د وزرای اعظم سره خبرې وکړې په دغه ایشوز باندې چې د تبادله خیر وکړه، بلکې د پرون د امریکې وزیر خارجه چې دی هغه هم د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف سره او د انډین چې کوم اعلی حکومتي چارواکي دي د هغو سره خبرې کړي دي. او ښکاري داسې چې امریکا د دغه جنګ د ودرولو دپاره یا د دغه کشیدګۍ د کمولو دپاره اوس په ډېر کولا مټ چې ده هغه بهر راوتی ده. هم دغه رنګې اطلاعات چې کوم دي هغه د چاینا په باره کې هم دي چې هغه هم غواړي چې دا معامله چې ده د جنګ شکل اختیار نه کړي، او د رشیا کوشش چې کوم دی هغه هم جاري دی. بعد نور ملکونه چې دي هغه هم کوشش کوي چې د دغه مجوزه یا د ممکنه جنګ مخنیوی چې دی هغه وکړي. بل طرف ته پرون چې موږ دغه پریس کانفرنس یا پریس بریفینګ اورېدو نو په هغې کې چې کومه ډیټا د پاکستان د سکیورټي فورسز د هغه کاروایانو یا د اپریشنز په باره کې شیر شوې ده کوم چې په 13 کال 1.5 کال کې چې دی هغه د پاکستان په مختلفو علاقو کې بالخصوص په خیبر پختونخوا کې بلوچستان کې شوي دي. نو د هغې هغه لږ ډېر ډیټیلز چې کوم دي هغه چې ډي جي ایس پی آر شیر کړي دي تاسو سره شیر کول غواړم. یو دا چې بقول د هغې چې د جنوري 2024 نه واله د اپریل مطلب دا خو نن 1 مئی ده، په دې عرصه کې یا په دې موده کې چې دی په پاکستان کې 70,000 انټیلیجنټ بیسډ اپریشنز چې کوم دي هغه سکیورټي فورسز کړي دي. په دغه تناسب کې بیا دا خبره کوله چې پرسنټیج یو درویسته دی چې په دغه تناسب کې وګورو نو 190 اپریشنز چې دي هغه روزانه کنډکټ شوي دي پاکستان کې د سکیورټي فورسز په ذریعه باندې. بیا په دې کې دا ویلي دي چې 1686 ترهګر یا دهشتګر چې دي هغه پکې وژل شوي دي، چې په هغې کې 83 چې دي هغه چې موږ های ویلیو ټارګټس ورته وایو، چې مطلب هغه کمانډران وي، هغه اهم پوسټونو باندې په مختلف کلدم تنظیمونو کې چې دي په هغې باندې خپرایز چې کوم دي هغه پوره کوي. 1686 دهشتګر چې دي د جنوري 2024 نه واله او د 13 اپریل 2015 پورې چې دی بقول ډي جي ایس پی آر
دا وجلی شوي دي. دغه رنګې د سیکورټي فورسز چې کوم جاني نقصان شوی دی د هغې ډیټیلز یې هم شیر کړي دي او د جنورۍ 2024 نه واله د 13 اپریل پورې په قول د هغې چې 1414 افسران او سیکیورټي اهلکار چې دي هغه په دغه اپریشنونو کې یا کاروایانو کې یا په اقداماتو کې چې دی هغه شهیدان شوي دي او 2582 چې دي هغه زخمیان شوي دي چې هغه کې افسران هم شامل دي په هغه کې سیکیورټي اهلکار هم شامل دي په دې کې د فوج اکثریت بیا د پولیس دی پکې د فرنټیر کور دی د فرنټیر کنسټیبلري دی د سی ټي ډي دی پکې داسې نور چې زموږ کومه سیکیورټي ادارې دي د هغې نو دا ثابتوي چې د پاکستان خپله سیکیورټي چې کوم دی د پاکستان خپل حالات چې کوم دي هغه د بدترین دهشتګرۍ سره مخ دي او دغه تعداد چې موږ د دې شهادتونو وګورو یا د دهشتګرو د وژلو وګورو دا ښکاري داسې چې دا 13 کال یو نیم کال چې دی دا په پاکستان باندې ډېر بد تیر شوی دی خو ښه خبره په دې کې دا ده چې باوجود د دې چې د انډیا سره موږ په حالت جنګ کې یو خو د خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې اپریشنز چې کوم دي هغه جاري دي او په هغې کې څه کمی چې دی یا څه کوتاهي چې د هغه پکې نه ده راغلې. ډېره مننه.